أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وصلی الله تبارک و تعالی د دې آیات نه دوی مواقعات بنی اسرائیل ذکر کړي. ربط او تعلق د مخکې سره دا دی چې مخکې الله رب العالمین فرمایل وقاتلوا فی سبیل الله، په دې سره امر وکړه. نو اوس الله رب العالمین تحذیر ذکر کوي، یره ذکر کوي چې د جهاد او د قتال د فرضیت نه وروستو په قتال کولو کې، په جهاد کولو کې سستی ونه کوي. اگر چې تاسو لګئ په شان د بنی اسرائیلو ورنه او رسوا بشئ. دا شان مخکې حکم او امر په قتال او په جهاد سره، نو اوس د هغې د نظام دپاره ضرورت د امیر د جهاد ملک بادشاه ذکر کوي. نو الله تبارک و تعالی فرمایي الم ترى آیت نګوري پیغمبره الی الملئی هغه ډلې ته من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلونه. ملأ د هغه ډلې او هغه جماعت ته ویلی کېږي چې د هغې په مابین کې اتفاقي. من بعد موسی وروستو د موسی علیه السلام د مرګ نه، چې موسی علیه السلام د وفات نه وروستو دا واقع راغلی وه. اذ قالو کله چې ویل دیو لنبیین خپل پیغمبر ته لهم چې د دیو دپاره ابعث لنا مقرر که زموږ دپاره ملکن یو بادشاه او یو امیر نقاتل فی سبیل الله چې موږ جنګ وکړو په لاره د الله تعالی کې. قال نو ویل پیغمبر هل عصیتم آیا ستاسو نه دا توقع کیدلی شي ان کتب علیکم القتالو که فرض کړی شي په تاسو باندې جنګ الله تقاتلونو جنګ به ونه کوئ، جهاد به ونه کوئ. قالو نو ویل دیو وما لنا څه شو دی مونږ لره الله نقاتله چې مونږ به جنګ نه کوو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې. وقد اخرجنا او حال دا دی چې ویستلی شوي یو مونږه من دیارنا زمونږ د کورونو نه، و ابنائنا او جدا شوي یو د خپلو زامنو نه. فلما کتب علیهم القتال نو هر کله چې فرض کړی شو په دیو باندې جنګ تولو نو دیو مخ واړو الا قلیلا منهم مگر لږ د دیو نه پاتې شو. والله علیم بالظالمین الله تعالی پویه دی په ظالمانو باندې. وقال لهم نبیهم ویل دیو ته پیغمبر د دیو ان الله یقینا الله تعالی قد بعث لکم مقرر کړی دی ستاسو دپاره طالوت ملکا طالوت بادشاه. قالو نو ویل دیو انا یکون له الملکو څرنګې بشیر د لپاره بادشاهي علینا په موږ باندې، دا به زموږ څنګه مشر شي، دا به زموږ څنګه بادشاه شي، دا به زموږ څنګه امیر صاحب شي. ونحن احق بالملک منه او حال دا دی چې موږ ډېر حقدار یو په بادشاهۍ سره د دنه موږ ډېر حقدار یو. او د هغې وجې دا دی ولم یؤت سعة من المال او حالان کې نه دی ورکړی شوی د تا پراخي د مالداره نه دی، مال دولت ورسره نشته دی. دیو مشري او ملکي او بادشاهي هغه په دې کې ګڼله چې څوک مالداره وي. قال نو ویله پیغمبر ان الله اصطفاه یقینا الله تعالی غوره کړی دی دې طالوت لره علیکم فتاسو باندې، وزاده او زیات ورکړی دی دته بسطتن پراخي په العلم په علم کې والجسم او په جسم کې، ښه بدن ولا الله ورکړی دی او زیات علم ولا الله رب العالمین ورکړی دی. والله همت پکې شته دی، قوت ولا الله رب العالمین ورکړی دی. والله یؤتی ملکه الله تعالی ورکوي بادشاهي د دنیا من یشاء چاته چې خوښه شي. والله واسع علیم الله تعالی فراخي راوستونکی او ډېر ښه پوهه دی. وقال لهم نبیهم ویل دیو ته پیغمبر د دیو ان آیت ملکه یقینا نخا د بادشاهی د طالوت د بادشاهی نخه بدای ان یاتیکم التابوت دا چې رابشي تاسو ته صندوق
فیه سکینتون چې پای کې تسلی ده من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه وبقیتون او هغه پاتې شوي څیزونه مما د هغه څه نه ترکه چې پرېښودي دي آل موسی خاندان د موسی علیه السلام و آل هارون او خاندان د هارون علیه السلام تحمله الملائکه چې اوچت کړی به هغې لره ملایکو دا صندوق به ملایکو نیولی او را به وړي او دا به د دې نښی چې د طالوت د کور مخې ته پیدا کیږي دې کې به څه نو دې کې به بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون او په دې کې تسلی و اطمینانی علما ذکر کوي چې د دې نه مراد تورات دی چې د دیو نه دغه ظالمانو دا قبضه کړی نو هغه تورات به په صندوق کې راشي دغه شان د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام څه بعضې تبرکات هغې طرف ته اشاره ده ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیتا خامخا نښه ده لکم ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرته یې تاسو مؤمنان دوباره د لفظي ترجمه واورئ علم ترای تنګوري پیغمبره الی الملئی هغه ډلې ته من بني اسرائیل د بني اسرائیلونه من بعد موسی وروستو د موسی علیه السلام نه اذ قالو کله چې ویل دیو لنبي پیغمبر ته لهم چې د دیو دپاره یعنی د دیو پیغمبرو ابعث لنا مقرر کا زمنګ دپاره ملکن یو بادشاه نقاتل فی سبیل الله چې موږ جنګ وکړو په لاره د الله تعالی کې قال نو ویل پیغمبر هل عصیتم آیا تاسو نه دا امیدم کیدلی شي یا یقینا نږدې ده چې ان کتب علیکم القتال که چېرته فرض شي په تاسو باندې جنګ الله تقاتلو نو جنګ به ونه کوي جهاد به ونه کوي قالو نو ویلغي وما لنا او څه شو دی په موږ باندې الله نقاتله چې موږ به جنګ نه کوو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې وقد اخرجنا او حال دا دی چې راویستلی شوي یو موږ من دیارنا د خپلو کورونو نه و ابناینا او جدا شوي یو د خپلو زامنو نه نو موږ به خامخا جنګ کوو فلما کتب علیهم القتالو هر کله چې فرض کړی شو په دیو باندې جنګ تولو نو دیو مخ واړو د جنګ نه الا قلیلا منهم مگر لږ په دیو کې پاتې شو صرف 313 کسان پاتې شو نور بیرته را تښتېدلي وروستو واقع راځي چې نهر کې ورته هغه وی اوبه به نڅکې او دی وڅکلې والله علیم بالظالمین الله تعالی پوه دی په ظالمانو باندې وقال لهم ویل دیو ته نبیهم پیغمبر د دیو ان الله یقینا الله تعالی قد بعث لکم مقرر کړی دی ستاسو دپاره طالوت ملکا طالوت بادشاه قالو نو ویل دیو انا یکون له الملک علینا څرنګې بشیر د لپاره بادشاهي په موږ باندې ونحن احق موږ ډېر حقدار یو بالملک منه په بادشاهۍ سره د ده نه ولم یؤت سعة من المال او حالان کې نه دی ورکړی شوی د ته پراخي د مال قال نو ویل پیغمبر ان الله اصطفاه علیکم یقینا الله تعالی غوره کړی دی دې لره په تاسو باندې وزاده او زیات کړی دی د لره بسطتن فراخي فی العلم والجسم په علم او په جسم کې والله یؤتی ملکه الله تعالی ورکوي حکومت او بادشاهي د دنیا من یشاء چاته چې خوښه شي والله واسع علیم الله تعالی پر اخر واستونکي علم والده وقال لهم نبيهم ویل دیو ته پیغمبر د دیو ان آیات ملکه یقینا نخا د بادشاهي د ان یاتیکم التابوت دا چې را بشي تاسو ته صندوق فی سکینة چې پای کې تسلی ده من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه وبقیتون هغه باقي پاتې شوي څیزونه مما د هغه څه نه ترک آل موسی چې پرېښودي دي کورنۍ د موسی علیه السلام و آل هارون او کورنۍ د هارون علیه السلام تحمله الملائکه اوچت کړی به هغې لره ملایکو ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیتن خامخا نښه ده لکم ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرته یې تاسو ایمان راوړونکي یا یې تاسو یقین کوونکي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك